أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظیم. سورة البقرہ سپارہ نمبر 2 د سپاری رکو نمبر 9 او د سورت رکو نمبر 25 آیت نمبر 200 تا 203 د حج د جزئی مسائل بیان شروع شویو سیبا. د جاهلیت په زمانہ کې د بعض خلکو د عادتو چې حج له براغلل نو د مینا د عرفات د مزدلفه او د حرم شریفو چار چاپیره په خوا کې داسې ډلې ډلې به دا خلک راجمع شو، مجمع به جوړې کړې سیبه او بیا به په نمبر یو کس پاسېدو او مشاعرې به کولې، شیرونه به وي، چا به قصې کولې، چا به د خپل پلار نیکه شجرې بیانولې، چا به د خپل قبیلې او د خپل خاندان د بهادر و بهادری بیانوله. ما پلار دا کارنامه کړی وو، نیکه مې دا توره کړی وو، قر نیکه مې دا چل کړی وو، ډر نیکه مې دا چل کړی وو، بر نیکه مې دا چل کړی. عبادت او د الله ذکر به په ځای پرېښودو او قصې به شروع شوې. دا د قصو محفلونه به لګېدلي وو، څو ورځې، او هغه سړی به زیات هوښیار ګڼل کېدو او هغه به ډېر پوهه ګڼل کېدو، چا چې به د خپلې قبیلې فخر او شجاعت او بهادری او قتل و غارت او د نورو خلکو وجل به په ډېر تفصیل سره بیان کړي. یعنی چې چا به ډېره اوږده قصه بیان کړه، یاره دا سړی د کمال نه ودې کتل، دا څومره د کمال ډکې خبرې وکړي، پلار نیکه یې دونه خلک وجلي دي او داسې ملک شړشم کړی دي. دا په دې میدانونو کې لکه زمونږ صاحبه د مخکې اوس نږدې دور کې ډېر مخکې نه د دې ډېر چاپېره چار چاپېره علاقو د وطنونو چې به خلک پېښور ته راغلل نو د دې قصه خوانۍ بازار کې د سرای وي، اوټلې وي د شپې د اوسېدو، نو هلته به خلک راجمع شو، نو ټوله شپه به صیبه په قصو کې تېره شوه، په ګپو شپو کې به تېره شوه، چې څوک په د باجوړ او د سوات او د دیر چې څوک په د کوم ځای نه راغلي وو نو هغوی به د خپل وطن هغه قصې کولې، نو هغه ځای په قصه خوانۍ بازار باندې مشهور شو. اوس هم قصه خوانۍ ده چې تر کومه دا دغلته به صیبه دا ټول مشران کشران خلک به راجمع وو او بس قصې به شروع وي، هغه د خپل وطن او د خپل علاقې. نو داسې به د مینا د عرفات او د مزدلفه او د حرم په چار چاپېره خوا کې به دې خلکو دا قصې کولې صیبه. نو الله جل شانه په دې آیت کې دا خلک د دې عمل نه منع کوي چې دا د پلار نیکه فخر او د پلار نیکه شجر نسب او د هغوی بهادري او د هغوی قصې دا پرېږدئ صیبه. تاسو دلته د الله عبادت له راغلي یې، نو د الله ذکر وکړئ او الله یاد کړئ، او دا څومره په جوش او جذبې سره چې تاسو پلار نیکه یادوئ که نه، دقسې په جوش او جذبې سره الله یاد کړئ، ګنې د دې نه هم زیات یاد کړئ. الله خو د دې لایق او مستحق ذات دی چې د دې نه زیات هم تاسو د الله ذکر او د الله عبادت وکړئ. فاذا قضیتم مناسککم، کله چې تاسو پوره کړئ مناسک د حج طریقې او احکامات، فاذکروا الله، نو یاد کې الله تعالی کذکرکم آباءکم، پشان د یادولو د ستاسو پلارانو نیکونو لره. دا پلار نیکه چې څنګه یادوي دقسې الله، یعنی الله وکړئ، ذکر وکړئ، دعاګانې وکړئ، د الله نه سوالونه وکړئ، او اشد ذکر یا د دین هم زیات الله تعالی یاد کړئ. ځکه چې تاسو دلته څه راغلي عبادت، نو عبادت دا دی چې الله یاد کړئ. اوس چې تاسو عبادت په ځای پرېږدئ او د پلار نیکه قصې را شروع کړئ، نو دا خو تاسو بیا الله نه یادوئ، پلار نیکه یادوئ، نو راغلي څه او کوئ څه. فمن الناس، نو بعضې د خلکونه بعضې حاجیان الله وی هغه دي، من یقولو څوک چې وی ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب زمونږه راکه مونږ ته دنیا، فی الدنیا په دې دنیا کې دنیا راکه. ربنا دلته یو ټکی محذوف دی، ربنا آتنا الدنیا فی الدنیا، یا الله په دې دنیا کې دنیا راکه، یعنی بس صرف دنیا راکه.
وما له فی الاخرة من خلاق او نه به وي د ده دپاره په آخرت کې هیڅ حساب. دا الله جل شانه د بعضې خلکو یو بد عادت ذکر کړی دی. وی بعضې خلک هغه دي چې راشي حج له نو په حج کې صرف دنیا غواړي، یا الله دنیا راکړي او دنیا راکړي او بس موټرې راکړي او بنګلې راکړي او پیسې راکړي او کارخانې راکړي او پټي راکړي او کټي راکړي، صرف دنیا غواړي. نو الله وایي چې څوک صرف دنیا غواړي نو دنیا خو به ورکم، خو ګورې په آخرت کې بیا هېڅ حصه نه وي، اجر او د ثواب دې تمه نه کوي او د جنت د حاصلېدو تمه دې نه کوي، ځکه ته خو صرف دنیا پسې ګرځې. نو دا یو بد عادت دی ښه، داسې به نه کې. زمونږ حضرت مفتی عبدالله شاه صاحب د چارسدی فرمایي وی یو کس مې ولیدو چې د خانه کعبې د غلاف په خوا کې ولاړ دی او ډېر په عاجزۍ او په جړا کې وي یا الله چې بس کلي ته لاړ شم نو چې درونو دکانونه مې د سرو زرو ډک وي. د خانه کعبې غلاف سره ولاړ دی او د خدای نه څه غواړي؟ سره زر غواړي چې پاکستان ته ځم چې بس د سرو زرو نه دکانونه ډک وي. یو بل کس مې د صفا مروه په خوا کې ولیدو چې صفا مروه کې منډې وهلې او سعی کوله او ډېر په عاجزۍ او په جړا کې وي چې یا الله د عثمان غني د خزانو دی د نه غواړم. وی ما ورته چې هلکه ولې دا د خدای خزانې ختمې شوي چې د عثمان غني د خزانو غواړي صاحبه، دا د الله خزانې کمې شوي چې ته د عثمان غني لا حول ولا قوة الا بالله. نو زمون خلک وایي یا الله بس چې اوس وده شمه چې ځان راپاسیم چې بس کوټه مې د پیسو ډکوي او بس لاټري مې راختلي او بس صرف دنیا او دنیا او دنیا او دنیا. آخ واخ واخ واخ. نو تلې عبادت له او غواړي صاحبه بلبل الله وایي داسې مه کوه. بعضې خلک وایي استاد جي وظیفه راکه چې دا کار مې روزګار مې ښه شي. نو دا وظیفې صرف اوس دې ته پاتې شوې صاحبه. استاد جي وظیفه هم راکه او تعویض هم راله وکړه چې لاټري مې راوخیږي. نو بعضې خلک وایي استاد جي وظیفه راکه تعویض راله وکړه او نفلونه راته وښایه او شپې چې تهجد کې راپاسې خو خصوصي دعا راته وکړه چې الله پاک مې دا دنیا صاحبه روښانه کړي. نو دا دعاګانې دا وظیفې دا تعویضونه صرف بس د دنیا دپاره پاتې شو، د الله رضا په ځای پاتې شوه. وظیفه دې لوکه چې الله رانه رضا شي، تعویض دې لوکه چې الله دې د زنکدن سخت اسانه کړي، وظیفه او ختم دې لوکه چې خدای دې د قبر د عذاب نه په امن کې کړي، وظیفې دې دپاره وکړه چې خدای در باندې د قیامت دروازې هغه سخته اسانه کړي، وظیفې دې لوکه چې عملنامه درته په ښي لاس میلو شي، وظیفې دې لوکه چې د حضور پاک شفاعت دې نصیب شي، تعویضونه او وظیفې او عبادتونه او ذکرونه دې لوکه چې په پولیس ورات د بجلی د پلق په شانتې پورې وځي صاحبه. وظیفې او ذکرونه دې لوکه چې الله دې بې حسابه بې کتابه جنت ته داخل کړي، وظیفې دې لوکه چې دنیا و آخرت کې الله د عزتونو زندگی در نصیب کړي. داسې دې لپاره وظیفې کوه. نو مونږ خلک چې الله م یادو نو صرف د دنیا دپاره یادو، نو کله کله د الله د رضا دپاره م یادوه که نه. نو داسې به نه کې چې صرف دنیا د الله نه غواړې، دا بد عادت دی والله د دې نه منع کړې ده. روز دې تیره په شومې کړه شپه له خوابه، خدای به کله یادوي خانه خرابه. روز دې ټوله په شومې تیر کړه صاحبه او تارونه تې تاوې او غوټې ورکې او شپه دې ورپسې د خوب هم ویستله، نو دا خدای به کله یادې. شپه او ورځ کې چې صرف دنیا او دنیا پسې نښتې او دنیا راټولې او دنیا پسې لګېدلې صاحبه، نو دا الله به په کوم وخت کې یادې. ومنهم من یقولو او بعضې هغه خلک دي په حاجیانو کې ربنا چې هغوی دا وایي ربنا ای رب زمونږه آتنا راکه مونږ ته فی دنیا په دنیا کې حسنه راکه. دا حسنه څه شی دی؟ ښکلاګانې او خیر او برکتونه، بس دی جامع او مانع معنی ده. حسنتن دا دی په دنیا کې چې یا الله ما ته حلال رزق راکه او بال بشته مې حلال رزق ورکه، ما ته عزت راکه او بال بشته مې عزت ورکه، ما تم د نیکۍ توفیق راکه او بال بچ ته مې د نیکۍ توفیق ورکه، ما هم د ګناهونو نه وساته او بال بچ مې د ګناهونو نه وساته، ما ته م خپله رضا را نصیب که او بال بچ ته مې خپله رضا، ما هم د خپل قهر او د عذاب نه وساته او بال بچ مې وساته. دا حسنه ده.
نو الله وی بعض خلک هغه دي چې حسنه نو د الله نه حسنه غواړه ښه وی یا الله د دنیا او د آخرت خوشاله عزتونه او حلال رزق را نصیب کا وفي الاخره حسنه او په آخرت کې حسنه غواړي په آخرت کې حسنه ده چې یا الله د جهنم د عذابونو نه مې په امن کې کا په ګس لاس باندې د عملنامې د اخیستو نه مې وساته عملنامه په ښي لاس راکا د حضور پاک شفاعت نصیب کا د نبی علیہ السلام د حوض کوثر اوبه مې نصیب کا پولیس ورات باندې مې د بجلی د پلق په شانتي پورې باسلې کا جنت مې بې حسابه بې کتابه داخل کا د نبی علیہ السلام په گاون کې ځای راکا دا په آخرت کې حسنه ده نو چې داسې دعا دی وغوښتله نو د دنیا او د آخرت کامیابی دی وایه چې راغونډې کړلې وی نبی علیہ السلام چې به کلم حج لاړو یا عمرې لا نو اسی به هم دا دعا ډیره کوله خو بیا به دا دعا ډیره په کثرت سره کوله نو دا بهترینه دعا ده د دنیا او د آخرت حاصلولو دپاره داسې به وی ښه وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار او بعض علماء ورسره د احادیث نور دعاګانې مې یو ځای کړي دي نو دا جامع او مانع الله بندگانو ته ښودلې دعا ده نو دا دعا زده کوو دا دعا ډیره ډیره کوه وقنا عذاب النار او دی وی دا بعضې خلک یا الله مونږ د جهنم د اور نه بچ کا نو وی دا بهترینه دعا ده دلته یو خبره بله م یاده که بعضې درویشان وي زه ورته په خپله ژبه کې د اوچې زبرګان ویم د اوچې زبرګان وي صیبه هغې وایي یا الله بس مونږ نه صرف آخرت غواړو او دنیا نه غواړو دنیا دې په شړقو لګي خو صرف آخرت راکړه نو چې دنیا په شړقو لګي نو د دنیا کې به دا ژوند څنګه تېرې دا دنیا ستا ضرورت نه دی صیبه دا خېټه چې دا خدای درکړې ده چې ته دنیا په شړقو لګې دا خېټه به په خاورو ډکې دا خېټه به په څه ډکې دا خپل د ژوند ضروریات به په څه پوره کې دنیا ضرورت دی او آخرت مقصد دی نو دنیا به د خدای نه غواړي خو د ضرورت مطابق دنیا به حاصله خو چې څونه د ضرورت وي نو د دنیا نه بغیر د خلاصي نشته نو دا د اوچې شیخي او د اوچې زبرګي به نه کوې ښه دنیا به هم غواړي خو لږه د ضرورت مطابق او آخرت به د مقصد او د غرض ټول به غواړي وی یا الله آخرت ټول راکړه او دنیا د ضرورت مطابق راکړه چې د دنیا دا ژوند مې پکې په عزت او په راحت په آرام او په سکون تیر شي نو څوک چې داسې دعا کوي الله وی اولئک لهم نصیب د دې خلکو د پاره به وي حصہ مما د هغه څه نه کسبو څه چې دوی کسب کړی دی یعنی چې څه عبادتونه وکړل عبادتونه به هم قبول شي دعاګانې به هم قبولې کما والله سریع الحساب او الله ډیر زر حساب کوونکی ذات دی واذکروا الله او الله تعالی یاد کې فی ایام معدودات فاغه شمیرل شوی ورځو کې هغه مخصوص ورځې دي 15 ورځې دي د حج د ارکانو د ادا کولو د عرفې نه شروع شي او د غټ اختر په څلورم ورځ باندې ختم شي دا 15 ورځې نو الله وی په دغه معلومو او په دغه شمیرل ورځو کې الله تعالی یاد کې یعنی ارکان حج د حج ارکان او د حج مناسک او د حج احکامات او طریقې سره ورسوي فمن تعجل فی یومین دلته یو مسله ذکر کیږي د حج د حاجیان چې د مینا میدان ته ورسیږي د غټ اختر په اول ورځ باندې نو په اول ورځ باندې امکانی هغه جمرات شیطانان اولی بیا د اختر په دویم ورځ باندې شیطانان اولی بیا په دریم ورځ باندې مولی نو د جاهلیت په زمانه کې د بعض خلکو دا عادتو چې د اختر په دریم ورځ باندې با بیت الله ته واپس شول او که څوک به د اختر څلورمې ورځې ته پاتې شول په درېیمه ورځ به شیطانان وویشتل خو پاتې به شول نو د غټ اختر په څلورمه ورځ به بیا مکې ته واپس راتلل بیت الله ته حرم شریف ته نو دا به بعضې خلکو ګناه ګڼله ویل به چې په درېیمه ورځ باندې شیطانان اولی نو بس ډایرکټ په فورا بیت الله ته ځان رسئ او څلورمې ته به نه ایسارېږي دا د څلورمې ورځې ایسارېدل به یې ګناه ګڼله نو الله تعالی په دې ځای کې د دې خبرې وضاحت کوي که چا په دوه ورځو کې مخکېوالی وکړلو یعنی د اختر په درېیمه ورځ باندې هغه یې شیطانان یې وویشتل او دې په درېیمه ورځ باندې راغی بیت الله ته نو دا هم جایز دی د ثواب کار یو کو هیڅ ګناه پې نشته او که څوک ایثار شو د اختر څلورمې ورځې ته چې په درېیمه ورځ باندې شیطانان وویشتل او بیا ایثار شو او شپه یې وکړه او بیا د اختر په څلورمه بیت الله ته راغی نو فلا اسم علیه په ده باندې هم څه ګناه نشته دی
یعنی په دریمه باندې هم راتلل جایز دي او په څلورمه هم راتلل جایز دي. او علما کرام فرمایي مفسرین حضرات وایي چې غوره او بهتره طریقه دا ده چې حاجی د اختر څلورمې ورځې ته ایثار شي او د څلورمې په سبا باندې د بیت الله ته راشي. خو د اختر په دریمه ورځ باندې چې خلک دا شیطانان ولیکه نه نو بس بیا یو درز او غپ ویسې به بیت الله ته او مکې ته ځان رسوي نو هغه میدان داسې خالی پاتې شي د مینا میدان چې بیا پکې خلک یریږي یوازې څوک پاتې کېږي نصیبه. هر سړی په دې کوشش کوي چې به زر واپس ځان نصوبه ارکان مې پوره کړل. نو ښه خبره دا ده چې ایثار شي خو که څوک په دریمه راغلل نو وله جایز دي. فمن تعجل پس چا چې تعدی وکړله فی یومین په دوه ورځو کې یعنی د اختر په دویم او په دریمه ورځ کې فلا اسم علیه هیڅ ګناه پې نشته دي. ومن تأخر او که چا رستوالی وکړو د اختر څلورمې ورځې ته ایثار شو فلا اسم علیه په ده باندې هم څه ګناه نشته. لمن اتقا د هغه چا دپاره څوک چې تقوا او پرهیزګار یعنی چې د الله د رضا دپاره پاتې شي څه بل څه غرض او مقصد یې نه وي. واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه. حاجی چې حج وکړي او د حج نه راشي یا د عمرې نه څوک راشي وی حدیث مبارک کې راځي دی د ګناهونو نه الله تعالی داسې پاکي لکه د مور د ګېډې نه چې دنیا ته د ګناهونو نه پاک راغلی و. نو بیا به حاجی ډېر د احتیاط ژوند تېری ښه. واتقوا الله د الله نه چې حج دی وکړو د الله نه ډېر یریږه یعنی بیا هغه بد عملۍ مه کوه چې د حج نه مخکې دې کولې صیبه. نو چې کوم حاجی حج وکړي که نه او راشي او بیا هم هغه چلونه کوي چې هغه کوم د حج نه مخکې کول بیا هم د هغه بد عملونه بس پیښه چې د حج نه دي قبول شوي د حج الله نه دي قبول کړي ځکه خو د دې ګناهونو نه قلار شوي نه دي. او چې کوم حاجی د حج نه مخکې یو بد عادت او بد عمل پکې او حج یې وکړو د حج نه پس د هغې نه منې شو پیښه چې د ده د عبادت حج او عمره قبوله شوې ده الله تعالی دغه عبادت قبول کړي دي نو ځکه د دې بد عمل نه واړولو. نو حاجیان به ډېر احتیاط کوي او دا باقي زندگی به ډېره ښکلې تېري او حج به لله فی الله کوي. وی یو بزرګ و نو هغه حج وکړ نو چې د حج نه واپس راغی وی په دې زړه کې مې د ګناه وسوسه راغله خیال مې د ګناه راغی نو وی ناګانه کې راته الله د طرف نه غیبي آواز شو ولې تا حج نه دی کړی. بیا راته آواز شو ولې تا حج نه دی کړی او درې پیر راته دا آواز شو ولې تا حج نه دی کړی یعنی حج دی کړی دی الله د ګناهونو نه پاک کړي او بیا دې په زړه کې د ګناهونو خیالات راځي را بیدار کېږي بیا دې زړه چې کوم دی رنګین رنګین کېږي قلارېږي نه. وی دغه اواز زما او د دې ګناه په دې منځ کې حایل شو او الله زما د دې زړه نه هغه وسوسې ختمې کړې او فورا الله ته توبه استغفار شو. یو بل بزرګو هغه وایي زه د حج مې نه و کړی او د یو پیر صاحب مرید وم نو وی کله کله به د دې سر نه داسې یو شغله خطه یو د نور یو رڼا به خطه ما به لیده محسوسېده به راته نو وی چې حج مې وکړو او د حج نه واپس راغلم نو هغه رڼا البته مې د سر د ختم شو. ما وی چې خدایه خلک حج له لاړ شي نو بزرګ شي زه چې حج له لاړم لکه چې بزرګي م رانه لاړه. نو هغه خپل پیر صاحب له لاړم او هغه خپل حضرت مې چې حضرت د حج نه مخکې به مې د سر نه د نور شغله خطه او چې حج مې وکړو ما وی چې هغه شغله به زیاته شي خو هغه شته هم ختمه شوه. وی هغه راته وی هغه خپل حضرت راته وی پیر صاحب چې حج دې نه کړی نو دا ځان به درته ګناهګار ښکارېدو نو داسې په عاجزۍ به ګرځېدې او شپه ورځ به دې الله ته سوالونه کول چې یا الله رحم را باندې وکړه معافي راته وکړو د خپلو ګناهونو نه به دې معافي غوښتله نو عاجزي وده کې نو ځکه درنه د نور شغله خطه او چې حج دی وکړو او راغلی نو اوس درته ځان حاجي او زبر ښکاري هغه عاجزي نن لکه چې ختمه شوه او لږه انا او تکبر در کې راغی ځان درته غټ ښکاره شو ځکه درنه شعله لاړله ختمه شوه. ځان کې واپس عاجزي پیدا کا او ځان واپس د ګناهونو نه او د ګناهونو ککړ وګڼه او د الله رحم د الله نه غواړه د الله نه توبه استغفار کېږه بیا به دې د سر نه هغه شغله نو واقعي چې هغه عاجزي مې واپس شروع کړه او ځان مې قصې د ګناهونو ککړ ګڼلو او الله ته مې توبې استغفار نو بیا مې د سر نه هغه شغله ختل شروع شو. نو حاجي به ډېر د عاجزۍ او د تقوا ژوند تېروي زمونږ د دې زمانې خو الله دې مونږ هم معاف کړي. خو چې حج له ځي د هغې نه مخکې ځان سره حضرت مولانا حاجي رحمت الله علیه ولیکي صاحب د حجرې د کور په دروازه باندې غټ غټ د مخکې نو لیکي حضرت حاجي صاحب
هغه کیسه خو دې اورېدلې کنه یو سړی حج لتلو د کړي کې د دکاندار په ډیر قرضونه وسېبه نو چې حج لتلو هغه وته وی چې دکاندار وته چې لکه حج لتلی حج لرواني د مرګ او د ژوند څه پته لګي خلک لاړ شي ولته تی روح لاړ شي نو بس دا پیسې راکه کنه وی هغه وته وی چې بس دغه د حج لزما خو دې نوم سره می حاجی صاحب ولیکه چې واپس څنګه راشم در کوم بدله نو زمونږ د حج لتلی نه د مخکینه نوم سره غټ غټولي کې حاجی صاحب نو حاجی صاحب نوم پرېږده صاحب دا ارس د ریا او د نوم د پاره مکه ودا عبادت خالص د الله د رضا د پاره وکا چې الله دی دنیا هم خسته کې او آخرت هم خسته کې واعلموا انکم الیه تحشرون او په دې خبره پوه شئ یقین ساتئ چې تاسو به الله طرف ته واپس جمع کولی شئ فاذا قضيتم مناسككم فسحر کله چې تاسو پوره کې مناسک خپل طریقې خپلې احکامات خپل د حج فذكروا الله نو الله تعالی یاد کې ک ذکرکم آباءکم پشان د یادولو د تاسو پلارانو نیکونو لرا او اشد ذکر یا زیات یادول د دینا یا زیات په کثرت سره یادول د دینا یا زیات یاد کې الله تعالی د دینا فمن الناس پس بعض د خلقنا من هغه سوق دي یقولو چې وای ربنا اے رب زمونږه آتنا راکا مونږ فی الدنیا په دنیا کې دنیا راکا وما له فی الاخرته او نبوی د لپاره په آخرت کې من خلاق صحیحه ومنهم او بعض د خلقنا من هغه سوق دي یقول چې وای ربنا اے رب زمونږه آتنا راک مونږه فی الدنیا په دنیا کې حسنه خیر وفي الآخرة أو فآخرت كم راك مونتا حسنة يعني خير وقنا عذاب النار أو بچك مونغا دا اور دا عذابنا أولئك لهم دا دي خلق دا پارا بوي نصيب غور حسا دير حسا مما دا غسنا كسبو سچدوي كسب اکڑلو والله سريع الحساب او الله تعالى دير زر حساب كون کی ذات تی واذکر الله او یاد کې الله تعالی لرا فی ایام معدودات پاغ یوسور وزود شمیر کی فمن تعجل پس هغه سوق چې تادی وکړه فی یومین پدو ورځو کې فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه بنوي پد باندې ومن تاخر او هغه چې رستوالی وکړلو فلا اسم علیه نو هیڅ ګناه بنوي پد باندې لمن اتقى د هغه د پارا چې تقوا اختیار کی واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه واعلموا او پوهش یقین ساته انکم چې یقینا تاسو به الیه دغه الله طرف ته تحشرون واپس جمع کولی شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.